پیغمبر علیہ السلام له یو سوالګر راغی او ته وی مال سراکا اسم را سره نشتا. دغه ځای کې مجلس کې پیغمبر علیہ السلام سره سم نو مخې ته یو قجوره پرته وه، صرف یو قجوره وه. حضور علیہ السلام هغه قجوره را واغیسته او دغه سائل له ورکړه، وی نور خو څه نشته خدا والا. هغه سائل هغه قجوره اوچته کړه سه لري وغورځوله. زه راته وایم چې مال سراکه نو ته به ایله مال یو قجوره راکې په دې به زما څه وشي. قجوره وغورځوله او لاړ روان شو. پیغمبر علیہ السلام هغه غورځېدلې قجوره واپس راوچته کړه، د خاورو نه وڅنډله، صفا یې کړه، ځان سره یې خوا کې کېښوده. لږه شیبه تېره شوه، یو بل سائل راغی سوال کوي د الله محبوبه که څه وي نو مال راکه، ضرورتمند دی ما. پیغمبر علیہ السلام هغه قجوره واپس راوچته کړه او دلې ورکړه، وی نور څه نشته دا والا. وی دغې سوال کوونکي دغه قجوره واغېسته، اول یو شیبه ورته کتل، بیا یې ښکل کړه، یوې سترګې او بلې سترګې له یې یوړه، سینې پورې کلکه ونیوه. وی د الله محبوبه قجوره خو قجوره ده، خو دا د عام قجورو په شان نه ده، دا ستا د لاسو مبارکو ده، دا به زه په سر ګرځوم او سینې پسې به یې جوخته نیسم. یو ناشکري وکړه او دی بل ښکلې ښکلې خبرې وکړې. پیغمبر علیہ السلام سره یو صحابي ناست و، هغه ته وی لاړ شه فلانې بیبي کره، هغې ته ووایه تا سره چې څومره پیسې وي هغه ټولې راکه. هغه صحابي لاړ او هغه بیبي نه د حضور علیہ السلام د فرمان مطابق پیسې وغوښتې. هغې بیبي سره 40 درهم و، هغه یې راوړل او ټول حضور علیہ السلام دغه سائل له ورکوي. دې ځای کې تفسیر لیکلی دی چې کوم بنده شکر نه ادا کوي نو هغه شته به امتیزي، او چې کوم بنده شکر گزار او قدردان دی نو دله به دغه شته میلو شي، دې نه علاوه نور به میلاویږي. نو تاسو ته قرآن کې الله چل خولی دی، که ته وایې چې زما نعمتونه دې زیات شي، زما مال او جیداد دې زیات شي، زما هر څه کې د برکت را پیدا شي، نو قرآن کې الله وایي ته د دغې نعمتونو شکریہ ادا کا، هر څه دله زیاتوم. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.